خو بیا هم بعضې طالبانو راته ویلي یاره موږ ته به شیخ صاحب یو څو خبرې کوي. وروڼه شیخ صاحب تاسو ته پته الحمدلله په داسې کور کې پیدا شو چې زما نیکه الحمدلله ډېر لوی عالم و، زما والد صاحب عالم و، اکثر کتابونه د فنونو والد صاحب سره ویلي دي، باباجي سره ویلي دي. او د 21 کالو په عمر کې زما ورور الحمدلله شیخ صاحب دا فارغ شوی دی. د 21 کالو عمر کې فارغ شو، درس یې شروع کړ او اوس هم یو کتاب کور کې پروت دی قطبي. په هغې قطبي په سر پاڼه باندې شیخ صاحب چې کوم کتابونه لیکلي دي چې ما په ړومبي کال باندې کوم کتابونه لولولي دي، نو په ړومبي کال باندې شیخ صاحب د 22 کال عمر او فارغ شو، 21 کاله کې فارغ شو. 18 کتاب شیخ صاحب په ړومبي کال په مدرسه کې ښوولي دي او هغه هم رسالې نه که څوک وایي زه به ورته وښیم په ړومبي کال باندې کاپي هم پکې شته، نور الانوار هم پکې شته. 18 کتابونه په ړومبي کال الحمدلله. او بیا چوټیانو کې داسې چوټیانې نه تېرې شوې چې شیخ صاحب دې هسې تېرې کړي. د نحوې دوره به یې کوله، د میراثو دوره به کوله، ټول عمر شیخ صاحب په درس و تدریس کې تېر کړی. او د هغې وخت نه واله شیخ صاحب په منډه په درس و تدریس کې، دلته درس حقانیه کې درس، بیا پکې لاړ شي عمرې له، روژه کې پکې هغې کې راشي، د حج ورځو کې پکې حج کې راشي. شیخ صاحب ټوله زندګي د منډې تړلې ده. خو زه د وړې دورې طالبانو ته درس کې یو خبره کوم، دا د زما ورور ناست دی، په دې کې به انشاءالله زه کاذب نه یم. صرف زه په فخر سره دا خبره کوم چې د دورې حدیث ټول کتابونه په یوازې سر باندې به تقي عثماني صاحب هم نه پړاو کړی، او زما مشر ورور د دورې حدیث ټول کتابونه په یوازې سر باندې خول. د تنګي مدرسه کې اخترابات کې مدرس و، په یوازې سر باندې به ټول کتابونه شیخ صاحب خول ټول. بیا څه بعضې مسایل داسې پیدا شو، د هغې د وجې نه بیا شیخ صاحب ځان سره، شیخ سلطان ثاقب صاحب هغه ځان سره بیا ملګری کړ. نو الحمدلله په یوازې کس باندې دوري کتابونه خول دا ډېره ګرانه ده. قسم دی چې یو 10 کې هم که راته دروغ ویم ښه، الله راته ګواه کوم. هلته دستاربندي و، نو چې راتلم نو مشر شیخ صاحب حسن جان مولي صاحب سره په ګاډي کې کېناستم، نو چې هغه سر راتلم نو د شیخ صاحب خبرې پکې رالې. حالان کې د مشر شیخ صاحب لور خو زما روندار ده، انیس احمد دی مور ده، نو هغه ما ته وایي موږ به د هغه علم ته حیران. نو شیخ صاحب د شیخ صاحب نوم واغېسته، هغې سره په هغه مشر شیخ صاحب په نامه نوم یې واغېسته. ما ته وایي د دوی نوم یې واغېست، زه ده ته ما ته وایي حیران یم. دا دومره کتابونه ما ته وایي دا په یوازې ما ته وایي څنګه ښیي. نو ما د الله پاک شکریه ادا کړه، ما وی الحمدلله. مونږ وایو که شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب هغه د احادیثو پی ایچ ډي ډاکټر دی، خو الحمدلله زمونږ په کورنۍ کې هغه زما ورور ته حیران دی چې زه ده ته حیران یم. دا دومره کتابونه په یوازې څنګه ښیي. هغې ورځو کې شیخ صاحب حقانیه کې درس نه کو، نو انوارالحق مولوي صاحب زما استاذ و، نو ما ته وایي شیخ صاحب نوم یې واښو، الله ورله ډېرې زیاتې ملکې ورکړې دي. سمیع الحق مو شیخ صاحب به شیخ صاحب ته وی د شیخ صاحب درس په بعضې وخت کې په لوسپیکر اورېده، یو خولې لګولې وه. ویړه مې وایي چې تا سره واپس طالبي شروع کړم. نو الحمدلله زمونږ په کورنۍ د الله عظیم احسان د الله د شیخ صاحب د جون ورکي. خو زما د وړې دورې بعضې وخت کې طالبان ما ته وایي چې یاره موږ ته به په اتمانزو کې داخله میلو شي او که به میلو نه شي. مخکې به هم څوک پرېږدي او که نه. شیخ صاحب ناست یو ټکې درته وایم، تاسو چې دلته وړه دوره وکړه د دې ځای کم طالبان الحمدلله تکړه طالبان دي، دا بیکاره طالبان نه دي. دلته چې چا وړه دوره کړې ما ته پله تکړه طالبان ښه قابل الحمدلله. دغه یوسف مولي صاحب موږ سره ناست دی،
د ثانیې نه تاسو ته پته ده ثاني پرچې په عربۍ کې کړي رابعې په عربۍ کې اوس هم چې کوم دی ټول ممتاز ډویژن دي پروس کال شپږمه درجه طالبان مدرسه کې ویلې وړې دورې له دلته راغلي ښه قابلان طالبان الحمدلله تکمیل یې کړی موږ سره موجود دي نو انشاءالله العزیز تاسو به بالکل دا پروا نه کوي او دا ګیله به م انشاءالله ستاسو نه جوړیږي زموږ اوسم ټول طالبان شیخ صاحب سره الحمدلله په اتمانځو کې دي کله سته طالبان حقانیت ته تللي دي هغه ما ته وي ارمان چې موږ اتمانځو کې سبقونه ویلې ټول به دلته شیخ صاحب سره اوسه خوند به یې کوو